تاسو لیدی نه مونږ او تاسو د جنازو لزو که نه زو هر سړی ځي نیت هم صحیح تپوسو کو دا څوک مړلی پلان کې یاره دی راغلی او زمونږ هغې دعاله او دی راغلی یاره دله خو تله غواړي دا خو مشهور سړی دی دله تله غواړي او چې نه معلومات کو دا څوک و زمړی به دا خواسې مونږ هغې څوک پیژني نه و د جنازې نه پاتې شو حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی جنازې له لاړ شي او جنازه وکړي دته یو قیرات اجر میلو شو او چې بیا د مړي دفن ته حاضر شو نو 2 قیرات اجر ورته میلو شو او یو قیرات اجر چې دی هغه د احد د غر برابر صدقه کول دا څومره لویه خبره مونږ به وایو دی زما جنازې له راغلی دی نو راغلی نه دا د مسلمان په مسلمان اخیری حق دی او مال په الله د احد د غر عمره اجر راکړي 2 قیرات اجر او یو قیرات د احد غر برابر اجر او د احد غر څومره پلن دی څومره غټ دی کیلومیټرو خو د احد د غر پلانه دی بختور غر دی مونږ به ورته بختور وایو بختور به ورته ځکه وایو چې امام الانبیا ویلی وی دی ما سره مینه کې او زه د سره مینه کو نو د امام الانبیا خوښ نو نور څه پکې شته نه غر دی خو امام الانبیا ویلی وی ما سره مینه ده نو او زما ور سره مینه ده همون خو به د امام الانبیا په سنتو روان یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاړ حجر اسود ته ودرېد مخامخ وی ای حجر اسود ته یو کاڼی نه چاله نفع ورکولی شي او نه چاله نقصان ورکولی شي خو کما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی چې ته یې ښکل کړی وې نو ما به ته نه وي ښکل کړی خو ما امام الانبیا لیدلی و چې ته یې ښکل کړی وې دا خبره یې ورکړله ورغې حجر اسود یې ښکل کړو دا اوس چې مونږ او تاسو لاړ شو او د اصطلاح د حجر اسود د ښکلولو موقع په لاس را نشي نو مونږ داسې استلام وکړو بیا هغه لاس ښکل کړو د دې مطلب دا دی چې ما حجر اسود ښکل کړو بس دا د هغې قیم مقام دی او بعضې خلق ناپوه به ورته ووایو نو حجر اسود ښکلولو پسې دومره مشقت برداشت کړي د مسلمان توهین وکړي د هغه بېعزتي وکړي او چې هغه ته د لرې نه استلام الحجر وکړي دا داسې شوه چې تا حجر اسود ښکل کړ نو د دې دپاره او خلقو له دکي ورکول او یو پټېله وخل او بل پټېله وخل ځان حجر اسود ته رسول دا خو چې ته استلام وکړې او لاس ښکل کې بس دا استلام دا د حجر اسود ښکلولو بس دا کافي وه دا پوره وه به هر صورت چې مونږ کم کار کوو هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو چې د بازار ته لاړ شو کور ته سودا راوړو که نه راوړو خپلې بیبي له څه جامه پیزار الو که نه الو بچو له جامه پیزار الو که نه الو الو ورله خو مونږ نیت د اوسه پورې دا نه دی کړی ته چې بیبي له بازار کې څه شیز الې یا خپلو بچو له وایا دا نیت کوه چې د دې بیبي نفقه د دې خرچ اخراجات الله په ما لازم کړي دي دا د الله یو حکم دی ماته زه نن د الله حکم ژوندی کوم د الله حکم نو چې په دې نیت باندې د امام الانبیا سنت ژوندی کومه ته پیسې ورکې او هغې له د کور اخراجات والی حدیث مبارک کې راځي دا عبادت دی عبادت په دې تعالی الله اجر درکړي په دې تعالی الله اجر درکړي خو مونږ په نیت د عبادت نه کوو نو چې کم کار کوو چې نیت پې د عبادت کوو او وایو چې دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په دې به مونږ ته اجر میلاویږي په دې به مونږ ته ثواب میلاویږي دا د الله حکم دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د طریقه او دا سنت عمل دی نو په دې به مونږ له الله اجر راکړي نو ځکه نبی علیہ السلام هم وایي چا چې زما یو سنت ژوندی که چا چې زما سنت ژوندی که ما سره محبت وکړو او چا چې زما سره محبت وکړو نو هغه کس په د قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سره یو ځای
ما سره به جنت کی او زما به ملګری رب العالمین دې مونږ او تاسو له په صحیح معنو کې په سنتو باندې د چلیدلو توفیق راکړي او الله دې زمونږ او ستاسو ټوله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق جوړ